अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د مخکنا د سیرت په موضوع باندې خبره شروع ده نن هم یو حصہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت او د کردار په باره کې مختصره خبره کوو مخکې هم ما ویلي و چې دا ورځې اوس لنډې شوي دي او ملګري دي دا کوشش کوي چې لږ په وخت باندې راځي ځکه وروستو چې بیا کوم اعمال مونږ کوو نو هغې ته وخت انتهایی لږ پاتې کیږي نو کوشش دا کوئ چې په وخت باندې چې اذان وشي نو د دې کلی او د خواو شا خلک ادي فورا ځان را رسي د لرې ځای خلک خو هغې راغلي خدا نږدې کسان کارونو کې اختی نو دا کارونه مونږ سر ته ونه رسول پاتې کېږي به الله دې مونږ ته د نیکۍ توفیق نصیب کړي محترمو مسلمانانو ورونو مونږ خبره کړې وه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 2 کاله د حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها پی اورودل
بیا هغې واپس راوسته خپلې مور ته حضرت آمینې بیبي ته. خو د دې هم دا زړه و چې که دا آمینه بیبي ما ته اجازت وکړي نو زه به نبي علیه السلام ځان سره واپس بوزم. دا هغه برکات وغیره لیدلي وو. او دی خوا اتفاقیات دا و چې په مکه مکرمه کې وبایي بیماري خوره وه، نو د آمینې بیبي زړه کې هم دا وه چې یاره دی واپس بوځي نو ښه به نو واپس یې بوت. 2 کاله نور تیر شو، نبی علیہ السلام د 4 کالو شو. بیا واقعه پکې راغله چې نبی علیہ السلام د خپلو رضاعي رونو سره بهر وتی دی ګړي بیزې سره فرشتې دوه راغلې سپینې کپړې ښایسته د انسانانو شکل کې او د نبی علیہ السلام سینې وشلوله زړې ترې راوښکه او هغې وله وینځه. دا خبره مونږ کړې وه. بیا د هغې نه بعد حضرت حلیمه بیبي ویرېده چې دا خو د قریشو د خاندان د بنو هاشم چې هغه ډېر لوی مبارک خاندان دی، زه به هغوی ته بیا څه جواب کوم چې نقصان ورته ونه رسي، څوک یې مړ نه کړي. نو په دغه لحاظ باندې هغه ولګېده او هغه یې واپس چې کومه دی مکې مکرمې ته راوسته او خپلې مور بیبي ته حواله کړه. خو نبي علیه السلام څه د عامو ماشومانو غوندې خوی خصلت نه و. ماشومان منډې وهي، ترړې وهي، وراني کوي، لوبې کوي. هغه د لوبو هغه چې کوم اثر په دې زړه کې و هغې چې ولکله د زړه اپریشن وکړو هغې ته یې لر کړ. یو تور داغ د وینې یو توره قطره هغې ته یې لر کړه. دا هغه د ماشوموالي خویونه او خصلتونه دا یې ته لر کړه. که تاسو فکر کړئ نو په دې عامو ماشومانو کې هم بعضې ډېر داسې باکرداره غوندي یي وړوکی ماشوم وي، خو داسې د وراني او د منډو ترړو او د دې خبرو نه هغه د ماشوموالي خوی پکې خپله موجود وي. خو په رسول الله مبارک کې د ماشوموالي خوی نه و. د ماشوموالي نه د هغه خوی خصلت هغه د پخو سړو او نفي یو پوټې غلطي او کمزوري کېدله. وخت تېرېده نو د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب هغه ژوندی و، خو د نبي علیه السلام خپله مور بیبي ونه تربیت د مور په غېږ کې کېده. د 4 کالو ماشوم دی. کله چې د رسول الله مبارک عمر 6 کاله شو نو د نبي علیه السلام مور بیبي حضرت آمینه هغه مدینې منورې ته لاړه. دی ځان سره بوته او د نبي علیه السلام یو وینځه ام ایمن حبشیه دا مو سره وه په سفر کې مدینې منورې ته لاړل. څه یې کول؟ مدینې منورې ته په دې وجه باندې لاړل چې هلته د دوی نکاح نه وه. څوک وایي د نبي صاحب ماخیري څوک نکاح نه یو مطلب دی، ځکه چې د نبي علیه السلام ور نیکه حضرت هاشم هغه په مدینه منوره کې بنو نجار نومې یوه قبیله وه، هغوی کې واده کړ
او دغه وخت د هغه عمر 15 کاله. نو دغه د نبی علیه الصلاة والسلام که نکاح نه ورته وی او که ماخیري ورته وی لکه څنګه چې د پښتو کې مونږ وایو، هلته د هغوی ملاقات ته لاړل. څه وخت یې تیر که او بیا واپس راتلل، نو په لاره کې یو مقام راځي هغې ته وایي ابوا. کله چې سړی د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته د بدر په لار ځي، یو عام روډ او سړک دی. عام روډ او سړک داسې دی چې هغه لږ سیده دی او د هغې فاصله کمه ده، او یو د بدر په طرف باندې لار ده، نو هغه داسې تاو شوې ده. نو په دغه روډ باندې چې سړی ځي، نو په دې لاره کې د مدینې منورې او د مکې مکرمې په مین زمانه کې د دې مین روډ نه د غټ سړک نه یو بل وړوکی سړک تلی تقریبا ابوا ته، او هغه تقریبا 40 کیلومیټره دی. د دې غټ روډ نه 40 کیلومیټره په فاصله باندې د حضرت آمینی بی بی قبر دی. الله دې مونږ او تاسو ته بیا بیا دیدار نصیب. نو دا علما چې لاړ شي، اکثر عام خلک خو دومره علمي نه وي، دا ورته پته هم نه وي چې د موربۍ قبر ته لاړ شو. دا علما چې لاړ شي دا خپل پټکي راکوز کړي او د موربۍ قبر پرې راجارو کړي، په خپلو پټکو باندې د موربۍ قبر راجارو کوي او راصفا کوي چې دا دوړه زمونږ په دې پټکو کې ونښي. کله کوم الله پاک بوتلی نو انشاءالله دغسې به کوئ. تاسو خیال ته راله. نو ما هغه وخت کې پټکی نه و، پټکی مې نه و په سر، خو ښه وه څادر را سره. نو د احرام یو څادر مې راواغست او په هغې مې د رسول الله مبارک د موربۍ قبر را جارو کو، هغه دوړه مې پکې وساتل، هغه را سره پروت دی که خیري ابه چې کله مړ شمه نو هغه به راله په بدن باندې کفن کوي انشاءالله. او که بیا الله کله توفیق میلاو که نو بیا به نور هم څه کومه. بهر حال عرض مې درته دا کو چې دغه ابوا مقام ته دوی راورسېدل، نو آمینه بی بی بیمار شو. چې بیمار شو نو بس وفات شو. نو ډېر لوی غم او درد او پریشانی رسول الله مبارک ته، ځکه عمر 6 کاله دی. د 6 کالو ماشوم خو ډېر ماشومي کنه. نو هلته کفن دفن وشو، هلته قبر شته، او دوی د هغې نه پس را روان شو نو مکې مکرمې ته راغلل. عبدالمطلب وی زما نګور څه شوه؟ وی صاحب هغه خو دغسې فلاني ځای کې وفات شوه. ډېر خفه شو. رسول الله مبارک خپل غیږ ته رانږدې کړ، د 6 کالو دی، او عبدالمطلب ورله هغه مینه ورکړه، هغه محبت یې ورکړه چې هغې خپلو بچو ته نه ورکړي. داسې تربیت یې ورله په مینه او په محبت باندې وکړه چې په 10 زامنو کې دومره محبت د خپل یو زوی سره نه دی کړی کم محبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره و. د خدای قانون داسې دی چې هغه خو انبیاو
خو دې دنیا کې هم چې څوک یو لوی مقام ته رسوي نو د ډېرو امتحاناتو نه تېروي، سختۍ پې راولي، تکالیف پې راولي، کله پې خوشحالۍ راولي. دی ګوري چې آیا دی د خوشحالۍ کې د الله شکر کوي که نه کوي. دی په دې تکلیف کې، په دې مصیبت کې، په دې تنګ دستۍ کې، دې بیمارۍ کې دی که صبر کوي که نه کوي. ځکه دا دواړه هغه خبرې دي چې چا په تکالیفو، مصائبو، بیمارو، غربتونو، کمزورو باندې صبر وکړه، الله پاک یې د ګناه نه داسې پاک راوباسي لکه دی چې د مور نن پیدا شي. عجیبه څومره قیمتي خبره ده. او زمونږ خو چې په سر درد راشي نو فریادونه شروع، نو فریاد کوه خو خیر دی، هغه خپل پروردګار ته کوه کنه خدایه دا سر درد دی راباندې راوستی دا. اوس که ته ما ته ډېر فریاد هم وکړې نو زه ستا سره هېڅ هم نشم کولی، بس الحمد قلوب ووایم دم باندې کوم په توره باندې، خو ستا له د سر رادړ اخیستی خو نشم که نه. نو الله په دې انبیاو علیهم السلام هم داسې سخت سخت امتحانات راولي. نو رسول الله مبارک دې زندګۍ ته ګوره چې د پلار د وفات نه 2 میاشتې پس دی پیدا شو، نو پلار یې نشته او پیدا شو. الله اکبر، دا څومره د غم خبره ده د خلکو دپاره، د ترونو دپاره، د نیکه دپاره لویه د خوشحالۍ خبره وه چې زما د هغه زوی بچی وشو چې کوم وفات دی پس مرګي. نو هغې دپاره د خوشحالۍ خبره وه، خو د پیغمبر علیه السلام دپاره د غم خبره وه. پلار یې په سترګو ونه لید، بیا چې د مینې په وخت کې راغی چې د مور مینه حاصله کی، د مور تربیت حاصل کی، هغه ته الله واغست. بیا دې ته مو ګوري چې کوم ځای کې ته واغسته، د سفر کې ته واغسته. مور خو مور وی که نه، دا مور خو ډېر خوږ لفظ دی که نه، د مور خو یو ډېر لوی مقام دی که نه، ډېر لوی مقام دی. د دې وجې نه یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ، یا رسول الله ما باندې الله او د الله د رسول نه وروسته د چا حق دی؟ وی د مور. وی بیا؟ وی د مور. وی بیا؟ وی د مور. وی بیا؟ وی د پلار. معلومه دا شوه چې د دې مور او د پلار په منځ کې 1:3 دی. د مور حق 3 چنده سیوا دی. نو هغه چې ستا په دې کور کې نو تا ته دا کور ډک ښکاري، ته پور مامور او د رسول الله مبارک نه الله مور واغسته. نو په کوم حالت کې ته واغسته؟ د سفر په حالت کې. بیا د سفر په حالت کې مو سره نه تره شته، نه نیکه شته، نه رور شته، هیڅ څوک ورسره نشته که دا. نو یو ام ایمن حبشیه رضی الله تعالی عنها وینځه ده، نو راله المکې مکرمې ته. بابا یې خفه شو، ډېر زیات، ډېر غمجن شو. دوسې د خپل تربیت کې واغستو او داسې تربیت یې ورله وکړو چې ما تاسو ته وویل چې دومره تربیت چې که به دی نو هغه دومره مینه، دومره محبت د هغه خپل بچو ته نه وه ورکړې، هغه ته یې ورکړه. خو د پیغمبر زندګي د امتحاناتو نه تېرېږي نو چې 2 کاله تېر شو نو عبدالمطلب وفات شو. د 8 کالو په عمر کې دی رسول الله مبارک او نیکه وفات شو. چې کله د وفات وخت را نږدې شو نو خپل زوی ابو طالب د نبی علیه الصلاة والسلام تره د حضرت علی کرم الله وجهه پلار هغې راوغوښت. وی بچیا
دا زما نوسی دی او دا ډیر نازولی دی او دا ډیر نیازبین دی او دا داسې عام ماشوم ونه ګڼي دا ونه ګوري چې دا ګیني زما وراره دی دا ونه ګوري ګیني چې یاره دا یو عام ماشوم دی د دې ماشوم په تندي کې څه داسې علامات موجود دي چې آینده به الله ده ته یو ډېر لوی مقام ورکړي اوس هغه ته خو نوره پته نه وه که نه چې دا به خاتم النبیین دا به امام الانبیاء دا به سید الرسول دا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب سلویخ کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ملګرتیا وکړه د وړوکوالي په وخت کې ولا داسې مینه ورکړه او داسې محبت ورکړه چې د تاریخ کتابونو د سیرت کتابونو دا لیکلي دي چې ابو طالب خپلو بچو ته دومره مینه نه ده ورکړې لکه څومره مینه چې رسول الله مبارک ته څومره مینه چې نبی علیه السلام دا خپلو بچو ته خپلو زامنو ته نه وه ورکړې ګنې دا یاد وساتئ د خپل بچي سره د مور او د پلار مینه دا فطري ده دا که ته غواړې که نه غواړې خو ستا به ستا د بچي سره محبت وي او هغه د خپل وراره ته هغه مینه ورکړه او هغه محبت یې ورکړه چې خپل بچي پرې رستو کړل او د رسول الله مبارک د هغه سره دومره محبت پیدا شو چې د هغه نه به یوه لمحه جدا کېدل برداشت کولی نه شو چې زه د ابو طالب نه جدا شو د 12 کالو عمر ته ورسېد رسول الله مبارک چې د 12 کالو عمر ته ورسېده نو ابو طالب د شام په سفر باندې ته یو تجارتي سفر کې او عام طور باندې تجارتي سفر کې هغه به تلو عام سفر و بس لاړو بیا به میاشتني وه بیا تېره کړه بیا به راتل د مکې مکرمې بلا خلق به ته خو نور کله داسې حالات نه و راغلي اوس دی چې په دې پیریزي سموده پس ځي نو عادت وی رسول الله مبارک ته چې بچیا دا اوږد سفر دی او د تکلیف سفر دی سفر اسې هم د تکلیف نو ته دلته د مکه مکرمه کې پاتې شه په خپل کور کې او زه به دې سفر له لاړ شم بیا چې راشمه نو بیا به خیر دی د خوشحالۍ زندگی رسول الله مبارک غږ نه کو خو ډېر انتهایي خفه چې کله دوی روانېدل د رسول الله مبارک په سترګو کې غټې غټې اوښکې او د هغه په هغه منور مخ باندې هغه اوښکې راوبهېدې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله حسن هم ډېر زیات ورکړه خایس هم الله ډېر زیات ورکړه وابيض يستسقى الغمام بوجهه هغه خوبصورت او منور مخ چې د هغه په برکت باندې خلک د الله نه باران غواړي یو ځل باران نه کېده ابو طالب ته خلک راغی نبی علیہ السلام ځان سره روان کله ماشوم دی او د نبی علیہ السلام شا مبارکه د کعبې د دیوال سره وجنګوله وی دعا وکړه چې الله باران وکړي رسول الله مبارک دا ګوته داسې اسمان ته اوچته کړه د وریځې دره کم نه لګېده او بس وریځ راله او باران وشي او داسې باران وشي چې سیلابونه وپېده
ثمال الیتامى عصمة للأرامل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هغه منور مخ چې د هغې په طفیل او برکت باندې ده الله نه باران غوښتی شي، وریځې د هغې نه باران وري. د یتیمانو همدرد دی او د کونډو رونډو خدمت کوونکی دی. نو د 12 کالو په عمر کې چې کله ابو طالب روان شو، رسول الله مبارک په مخ باندې اوښکې راغلې. هغه وی بچی راځه، نشم برداشت کولی ستا دا اوښکې، ستا دا جړه نشم برداشت کولی چې ته تا په جړه پرېږدم او زه تجارت ته لاړ شم، په تجارت کې شړپولی. نو ځان سره روان کړه. په دې لاره کې یو ځای راځي، شام ته چې سړی ځي نو په لاره کې یو ځای راځي، هغه ځای ته وایي بصرا. دغلته کې یو د یهودو یو بزرګ اوسېده، یو عالم راهب. هغوی هغه عالم ته وایي چې هغه ناست دي په ګوټ کې او د الله عبادت کوي. عالم همي او جرجیس د هغه نوم، لوی عالم. د هغه صومعه د هغه عبادت خانه لږ په اوچت ځای وه. دا خلک چې به را روانو په دې لار باندې نو هغه ته به ښکارېدل. نور کله پروا به نه وه، قافلې به راتلې او یا به هلته دمه کوله یا به مخکې یا وروستو بیا به تلې قافلې په خپله لار باندې. اوس دا قافله را روانه ده، دا هغه قافله ده چې د دواړو جهانو سردار پکې دی، خو چاته څه پته ده چې دا د دواړو جهانو سردار. خاتم النبیین پکې دی، چاته پته ده، قافلې والے ته هم پته نشته. هغه د هغه ځای نه چې وکتل نو پوه شو چې دی کې خو خاتم النبیین را روان دی. هغه ولې وپېژنده؟ ځکه چې تورات د نبي علیه الصلاة والسلام د نشانونه او د علاماتو نه ډک. یوه علامه د نبي علیه الصلاة والسلام یې پکې دا لیکلې وه چې دی په لار رواني که ډېره سخته ګرمي وي نو په سر به وریځ رواني سوری به یې پې کړي. نو دغه عالم د هغه ځای نه وکتل، بحیرا راهب چې دا نبي علیه الصلاة والسلام باندې دا خو دغه نو چې دا قافله را ورسېده نو د هغه د دې عبادت خانې په خوا کې یوه ونه وه. نو دا خلک هغه ونې سوري ته کېناستل، ګرمي وه، د ونې سوري ته کېناستل. نو دې بار راووت، نو هغه ټولو خلکو ته داسې یو کس ته داسې هر د هغه مخ ته، د هغه سترګو ته، د هغه پوزې ته وی ستاسو یو بل ملګری هغه څه شو؟ وی بل ملګری وی هغه خو اوښان داسې بوتري سره یي. رسول الله مبارک دا ټول خلک ناست دی او رسول الله مبارک دغه ټایم کې اوس نشته. هغه ته یې اوښان حواله کړي، ته دغه اخوا ځای کې د اوښان سره وه. وی ورشه یې واز کړي. رسول الله مبارک چې راغی نو سوری نشته، په سوري باندې خلک ناست دی، ونه چې ولاړی د هغې سوری. نو نبي علیه السلام یو طرف ته کېناست په نور، سوری ورتاو شو رسول الله مبارک طرف ته. نور چې د دې نور خاته نه راوخیږي نو د یو دیوال یا د یوې ونې سوری کوم طرف ته تللی؟ قبلې طرف ته. او چې نور قبلې طرف ته واوړي مثلا دې وخت کې نو دا سوری به کوم طرف ته ځي؟ نور خاته ته ځي. او چې څونه اخوا کېږي نو دا سوری به اوږدېږي. ټیک ده که نه؟ اوس دا خلک خو ناست دی، دا سوری دې خوا تلی دی، خو چې رسول الله مبارک هلته په نور کېناسته نو سوری ورته الله دې خوا راتاو. ټول وایه سبحان الله.
داسې عجیب پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. بیا راغی نبی علیہ السلام سره څه خبرې وکړې. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهر نبوت وکړ. د دواړو اوږو په منځ کې ګس طرف ته زړه په برابر باندې یو داسې د کوترې د هګۍ عمره او براو شوی ځای او په هغې باندې لیکلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ګیر چاپیره تې نري ویښته چاپیره ښکلي که بختورو د رسول الله مبارک هغه مهر یې ښکل که. وی دا تاسو کې د چا مشر سره څوک شته؟ خلکو وی چې دا ابو طالب ورته وی دا دی. وی دا ستا څه دی؟ وی صاحب دا زما زوی دی. وی دا ستا زوی نه د ده پلار مړ دی. رښتیا ووایه د ده پلار وفات دی. تورات کې خدا لیکلي دي چې د ده د پیدا کېدو نه بعد 2 میاشتې مخکې د ده پلار وفات کېږي. نو ته پلار ته کوم ځای نه شوې؟ هغه بیا ټیک ده بلکل صحیح خبره دی وکړه. زه پلار نه یم زه ترې ما خو ما دی د بچي په شانتې پاللی دی او پالم یې. نو ما په دغه وجه باندې ووي چې څوک دا اعتراض ونه کړي چې یاره دا یې زوی دی او که دا یې وراره دی. د دروغو په خیال مې خبره نه راکړي. هغه وی ښه ده داسې به وکړي چې دی زر تر زره واپس مکې مکرمې ته ولېږه. ګورې که د روم خلک خبر شه هغه عیسایان دي او دا خبره هغوی ته د انجیل نه هم معلومه ده چې په دې میاشت کې به رسول الله مبارک نبی آخر الزمان هغه شام ته سفر کوي. نو هغې پرېږدي نه مړ کوي. نو دا واپس که چې دا تقریر هغه راهب وکړه. نو 2 کسان په هغه جمع کې ناستو. هغې په دې خیال راوتي وو چې په دې لار باندې به د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله راځي او موږ چې کوم ځای کې دی ګیر کړو شهید کوو. نعوذ بالله. او د دغې راهب د هغه پې نظر شو. هلکه وی تاسو ودرېږئ. وی تاسو څه شي ته راغلي؟ بس هغوی ویرېدل. وی دا د آخر زمانې پیغمبر د ایمان پې راوړئ ظالمانو تباه کېږئ. اول خو ده ته تاسو کتی قدرم نشئ چې دی ده ته نقصان ورسو. خو بیا هم درته وایم هغې ښکار له راغلي وو په خپله ښکار شو. ښکار له راغلي وو په خپله ښکار شو توبې وښکله. نو دغه وخت کې خو له نبي علیه السلام پیغمبر نه و خو د هغه ته د تکلیف رسولو نه یې توبه وښکله او د راهب په دین باندې شو. راهب دغه وخت کې د دین حق و. چې دا خبرې ټولې قافلې واورېدې نو قافلې والا هم فیصله وکړه او حضرت ابو طالب هم دا فیصله وکړه او رسول الله مبارک هم پوه شو چې زما پاتې کېدل هلته کې ښه و. زه چې تره پاتې کولم نو دې کې څه نکته وه. نو ملګري ورسره کړه واپس چې کوم دی مکې مکرمې ته راوست او بیا دغه زندگی په مکه مکرمه کې ابو طالب چې کومه دی د سفر زندگی تېره کړه او څه وخت پس چې کوم دی نو بیا واپس مکې مکرمې ته راغی او د نبی علیه الصلاة والسلام یې هغسې خدمت کو چې کوم خدمت یې وله په ماشوموالي باندې کړی و. بهر حال دا د نبی علیه الصلاة والسلام د تاریخ د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت او د کردار یو جلکو چې دغه وخت ځای پورې درته ما بیان که زندگی وه سلسله جاری ده انشاءالله آینده به په دې باندې بحث کوو. الله دې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन।